بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم جابر خان تورخیل او تاسو ګورئ درسمن میډیا. نن زموږ ملاقات دی د حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب سره. د دې والد صاحب محترم سره هم زموږ انټرویو شوی د هغه حضرت محترم جناب سردار شاه راهي صاحب. هغوی هم د ارشاد چې کوم مشران دي لکه شیخ القرآن حضرت مولانا طاهر رحمت الله علیه د هغوی شاګرد پاتې شوی دی او دوی هم د دغسې د نورو علما کرامو شاګردي هم اختیار کړی، خو یو خصوصیت پکې دا هم دی چې د ارشاد کوم مشران تېر شوي دي هغې کې د شیخ القرآن حضرت مولانا طاهر رحمت الله علیه شاګرد پاتې شوی دی. هغې باره کې به هم انشاءالله څه تپوسونه کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترم څنګه خیر دی جی؟ الحمدلله د الله احسان دی. شکر. تاسو باره کې لکه دا وختي خپل محفل کې هم دا یو څو خبرې وشولې چې تاسو د شیخ القرآن محمد طاهر رحمت الله علیه شاګردي هم کړې ده او دغسې د نیلوي شاه صاحب زیارت مو کړی د عنایت الله شاه بخاري رحمت الله. دې باره کې څه وایي لږ چا سره ملاقاتونه شوي دي یعنې دغه اکابرینو کې؟ الحمد لولیه والصلاة علی نبیه. زه خو د ټولو نه مخکې ستاسو شکریا ادا کوم چې ما ناچیز زه ډېر خاص پوهېږم نه، خو ستاسو حسن ظن او تاسو زما نه مطلب دی دا تپوس وکړو، نو زه دا خبره بطور تحدث بالنعمت وایم. د الله لاک لاک شکر دی شاه عنایت الله شاه بخاري صاحب سره م ناسته شوې ده، لیده کته شوي دي. علامه محمد حسین نیلوي صاحب رحمه الله هغوی سره دغه شان چې کوم دی مشر شیخ القرآن نور الله مرکده هغوی سره او زما په خصوصي استادانو کې چې دی نو کالو خان شیخ صاحب نور الله مرکده سق الله سرا وجعل الجنة مثواه او د افغانستان چې کوم امیر محترم تیر شوی دی د جماعت اشاعت توحید و سنت مولانا امیر سمیع الحق صاحب هغه زما په خصوصي اساتذه کرامو کې دي. د هغوی نه د الله پاک په توفیق سره موږ ډېر اخذ کړی دی. نور علما کرامو نه چا نه بالواسطه چا نه مطلب دا بلا واسطه مونږه یعنی زده کړه کړې ده. بل تاسو چونکې پېښور باړه کې هم سبقونه ویلي دي بالکل او د هغې د طالب علمۍ تاسو چونکې دا داسې دی موږ د دې یو داسې وایي چې کورني محفل کې ناست یو فکر کې ناست یو او دا کیمره لږ دې طرف ته هم راواړوي چې دې خلک هم ګوري. دا د دې والد صاحب دی سردار راهي شاه صاحب او دی زوی دی چې دا کوم سره زه اوس زموږ انټرویو روانه ده. نو تاسو پېښور باړه کې چې کوم سبقونه ویلي د طالب علمۍ زمانې کوم مشکلات چې په هغې کې وو په تاسو باندې خاص کر په تګ راتګ باندې نو هغه لږ ووایئ. داسې وخت په موږ راغلی دی په سرمن مدرسه کې چې د افغانیانو مدرسه ده نو د پی چیني شنه چای د چې مثال په طور یو کپ چای به سهار وڅښلی شوې، غرمې ډوډۍ به نه وه، ماښام ډوډۍ به نه وه، بله ورځ سهار چای به وي. بیا داسې وشول چې د تنور نه به ډوډۍ راوختی نو هغه تنور ډوډۍ به په میز نیمه کړه نو هغه به د دو کسانو رسېده نو نیمه ډوډۍ به مثال ما وخوړه نو نیمه به را سره بل طالب وخوړه او یو کپ چای به وي. او د شپې روټین دا و د مدرسې چې یوې بجې نه مخکې به څوک نه ویده کېږي، سبقونه یادوئ. نو هغې سره لکه یو 4 میاشتې داسې وه او بیا الله رب العزت احسان وکړو سهولت راغی بیا به لنګر کې یعنی د غرمې سالن هم و ډوډۍ به هم وه او هغه ډوډۍ به داسې طریقې سره وه چې په خپل لنګر نه په مدرسه کې باړې نه به نمبر باندې طالبانو په سر راړه ډوډۍ پنډ مثال 200 طالبان دي نو 100 ډوډۍ به که چا پیدل راړه او که چا په ګاډي کې راړه خو تنور ته به تلو او بیا سرمن مدرسې نه راغلی یم نو هغوی سره خبره شوې وه چې سرمن مدرسې نه به طالبان راځي او هغوی له به تاسو ډوډۍ ورکوئ. بیا به هغوی
خپله کې حساب کولو سره ځې پس نو داسې هم شوي دي چې ګاډی به نه میلاوېده نو د زړې باڼې نه تر سربنده پورې په اوږه باندې به مو ډوډۍ راوړې پیدل او ډېر مزل دی چې نن سبا خلک یې نه محاصلوي نو مخکې هم دا یو مطلب د حضور صلی الله علیه وسلم دور نه را روان دي صحابه کرام یې محاصل کړی دغسې بیا وروستو هر وخت کې د علم حاصلولو دپاره یو آداب وغیره متعین شوي دي تاسو دې باره کې څه چې نن سبا علم حاصلولو دپاره یو طالب علم دپاره څه پکار نو لکه زما د طلباو دپاره که د سکول دي هغوی ته م روام او که د مدرسو دي هغوی ته خو خود وایي چې مونږ په خپله په مدرسو کې پاتې شوي یو چې دا شپږ خبرې دي د سپي خوی پیدا کول ځان کې وفاداري د پیشو خوی ځان کې پیدا کول تملک خوشامندي استاد ته دا به نه وایي چې راشه ماله سبق ښایه ته به ځي ځکه کویې تږي پسې نه راځي تږې کوي پسې ځي چې وایي یارې جي که تاسو سره ټیم نو ماله به لږ سبق ووایي او راشه چې وایم درته او د خنزیر خوی دی بکورت سهار وختي پاڅېدلو عادت جوړول د کتاب ادب د استاد ادب د ماحول ادب او زه به دا ووایم بطور تحدث بن نعمت به ووایم او طلباو له به یعنی دا وکړو چې که تاسو هم داسې وکئ د استاد خدمت کې چې کوم علم الله رب العزت دې کې کوم راز د علم د حصول دپاره مضمر دی دا زه به دا ووایم چې هېڅ کې هم نشته علامه اسماعي رحمت الله علیه د هارون رشید باچا په زمانه کې تیر شوی دی هارون رشید باچا هم شاګرد دی بیا د هارون رشید باچا زوی مامون رشید هم شاګرد دی هارون رشید باچا مامون رشید چې تکړه شو نو علامه اسماعي رحمت الله علیه ته وی چې جی زم ستا شاګرد پاتې شوم زما دا زوی تکړه دی نو دی اوس په ښه بد پوهېږي نو د ده ماحول که مونږ د مدرسې پله داسې دیني پله راوړو خرابېږي نو جي دی به هم ستا شاګرد دي هغوی ټیک ده خو جي په یو شرط څه شرط دی وی شرط دا دی چې دی به ستا خدمت کوي ده نه به خدمت هلي وی ښه ټیک ده ټیک ده نو باچا خو مطلب دا دی اوزګارېږي نه چې اوزګار شو یو وخت کې نو ویره چې اوزګار یم نو زه لاړ به شم د مدرسې ماحول به وګورم علامه اسماعي صاحب تپوس به وکړم د زوی حالات په معلوم که سبق وایي که نه وایي خدمت کوي که نه کوي نو هارون رشید باچا چې د مدرسې دروازې پورې رالو ویې کتل نو علامه اسماعي رحمت الله علیه چاردام کولو او شهزاده مامون رشید هغه وله لوټه یا کوزه یا هر څه لوښی چې هغې وله خپول اوبه اچولي هارون رشید باچا صاحب داسې تندې تریو غونې کو د خفګان اظهار یې وکړو علامه اسماعي صاحب چې وکتل چې یاره دا خو هارون رشید باچا راغلی او خفه د خفګان اظهار یې وکړو نو چې چاردام یې وکړو راپاڅېدو هارون رشید باچا صاحب وایي چې جی زه دا خپل زوی چې دی ستاسو د مدرسې نه وباسم او بلې مدرسه کې داخلوم علامه صاحب وایي چې ولې سبقونه یې ښه کېږي او څه تکلیف ولې نشته وایي نه بس زما د دې مدرسې ماحول نه دی خوښ وایي ولې وایي جي تاسو سره چې ما د خپل زوی داخلولو نو تاسو له ما یو خبره کړې وه څه ما ویلي چې ده له به علم ښه خو ده نه به خدمت هلي نو تا خو ته خدمت نه یاست ویل دا کتل دي نه چې ما له خپو ته اوبه اچولې وي نه دا خدمت نه په یو لاس به درله اوبه اچوي په بل لاس به درله خپې وینځي دا خدمت یادوم نو لکه هغې د علم په دغه باندې پوهېدلو نو هغې لکه د خپل زوی په باره کې علامه صاحب ته دا یعنې پوخ نصیحت کړو چیرې ویني داسې به د علم حاصلوي نو مونږ د استادانو خدمت کړی دی او زه چې څومره خپله محسوسوم دا به یا زما تفردي یا به یي داسې زه په دې نه پوهېږم خو د استاذ په خدمت کې چې ما کوم د علم خزانه موندلې ده او کوم نکتې ما په شپږو کالو کې زده کړې وي نو د کالو خان
هغه چې کوم استاد محترم سره نږدې پاتې شوي خلک وو او واړه ورسره لوی شوي 22 کاله ورسره تېر کړي هغوی ما له پخپله د دې اقرار کړی چې په 22 کاله کې موږ دومره څه نه دي زده کړي 6 کالو کې چې تا زده کړي دي نو ما به ورته وي دا د استاد محترم د خدمت تقریبا سله معلومیږي نجیز ما خو دا خپله تجربه ده او په سکول کې مې دا تجربه ده چې لکه د استاد چا ادب ساتلی دی هغه لوی سړی جوړ شوی دی لوی سړی او دنیایي لحاظ سره چې څومره لوی سړی دی د استاد د ګوتو وتی دی قالب استاد قالب کې چولی دی نو دی د استاد د ګوتو وتی دی نو دی دومره لوی سړی دنیایي لحاظ سره او مرتبه یا دیني لحاظ سره جوړ شوی جزاک الله زما دا تجربه وجي ماشاءالله ډیره مننه